الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا بذكر الله تطمئن القلوب. نن سبا داسې حالات روان دي چې انسان زړه ته اطمینان نه ملاويږي. د یو سړي سره به پیسې سیواوي، مال به ډیر وي، کور به ښه وي، لیکن د زړه اطمینان نشته. بیا د اطمینان قسمونه دي. د زړه ته بېچیني د کمو خبرو د لاسه راځي، د غربت د لاسه هم بېچیني راځي، د بیماری د لاسه هم بېچیني راځي، د بې اولادۍ د لاسه هم بېچیني راځي. داسې دنیا مسایل دي انسان ته چې متوجه شي نو انسان زړه ته بېچیني حاصله شي. د دې بېچینۍ دپاره الله رب العزت یو بهترین علاج ښودلی دی په قرآن کې، او الله رب العزت په خپله فرمایلی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله رب العزت په ذکر باندې زړونو ته اطمینان رسی. یو سړی وایي زما زړه بېچینه دی، ما ته اطمینان نشته، خوشحالي نشته، مال مې ډیر دی خوشحالي نشته. یا به مال ډیر وي خوشحالي به نه وي، یا به مال نه وي خوشحالي به نه وي، یا به روغ وي خو زړه ته به د اطمینان نه میلاویږي، یا به ناجوړی زړه ته به د اطمینان نه میلاویږي. د دې ټولو حل الله رب العزت ښودلی دی چې ته زما ذکر کوه، زه به ستا زړه ته اطمینان در رسوم، بېچیني به درنه ختموم. د الله رب العزت په ذکر کې دا یو تاثیر دی چې د انسان زړه په هغې سره سوي خوشحاله وي. حدیث شریف کې راځي افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله دی. اوس په دې کې د لا اله الا الله کې دنه د الله رب العزت د نوم ذکر موجود دی. الله فرمایل الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې زړونو ته اطمینان رسی. نو د الله ذکر معنی د الله لفظ، د الله نوم اغستل، په دې باندې زړه ته اطمینان رسی. د الله رب العزت دا لفظ الله نوم اسم په دې کې الله رب العزت ډیر لوی تاثیر اچولی دی. د الله چې څومره صفاتي نومونه دي نو دا ټول صفاتي نومونه په دې یو نوم کې دنده داخل دي. ځکه د دې ذات د الله د دې نوم نسبت د الله د ذات سره دی، او د صفاتي نومونو نسبت د الله د صفاتو سره وي. نو د الله د ذات سره چې د کوم څیز نسبت وي نو په هغې کې تاثیر هم سیوا وي. لفظ الله کې الله رب العزت ډیر لوی تاثیر اچولی دی. د دې ورد د دې ذکر د صلحاو نیکانو نه په ترتیب سره را نقل شوي دي. په حدیثو کې د دې ډیر لوی فضیلت راغلی دی. نبی علیه السلام فرمایي افضل الذکر، ما ستاسو مخې ته عرض وکړو، افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله دی. په دې کې خاص لفظ چې کوم دی هغه الله، لفظ الله دی. په دې نوم کې الله رب العزت ډیر خاصیت اچولی دی. یو څو خاصیتونه زه ستاسو مخې ته وړاندې کوم. کم یو انسان چې یا الله ذکر د جمعې مانځه نه مخکې 1000 پیرې، د جمعې مانځه نه مخکې 1000 پیرې د دې ذکر وکړي، څه قسمه مشکل وي الله رب العزت ورته اسانوي. د یو سړي داسې مسله وي چې هغه حل کیږي نه، او د هغه یا داسې بیماری ده چې هغه بیماری ختمیږي نه، نو د جمعې د مانځه نه مخکې په صفایې سره د غسل نه پس د جمعې مانځه نه مخکې 1000 پیرې د دې ورد وکړي، الله رب العزت په ورته هغه مشکل څه کې اسان کړي. بیا د یا الله ذکر دا انسان زړه ته اطمینان رسوي، او د دې یقین مضبوطیږي د الله په ذات، په قرآن، په اسلام باندې د یقین نورم مضبوطیږي د یا الله په ذکر سره. بل یو خاصیت دا دی کچری داسې یو مریض وي چې د هغه د بیماری نه ډاکټرانو لاس اوچت کړي وي، یعنی ډاکټرانو دا خبره کړې ده چې دا مریض نشي ښه کېدی، داسې یو سخت او سنګینه بیماری هغه ته لګېدلې وي، لیکن شرط دا دی چې دا بیماری د مرګ بیماری نه وي، یعنی د دې بیماری نه پس د مرګ نه وي، دا خود الله په علم کې ده. لیکن کچری د دین پس د زندگی باقی و نو د دې بیماری نه بوله الله رب العزت د یا الله په ورد باندې
چې یا الله د هغه مریض سره 1000 پیری وویلی شي او د هغه په جسم باندې چوف شي او په اوبو باندې چوف شي په دې مریض باندې وسکي نو الله رب العزت پورله شفای کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کی. دا د یا الله یو لوی فضیلت دی، یو لوی خاصیت دی. یو مریض دی په هغه باندې د سایه اثر دی، یا پی جنات دی یا پی سایه ده. نن سبا مونږه پښتنو کې دا ډېر عامه ده، زنانه به ماشوم بوزي عامل به ورته وي په ده باندې سوری دی. نو د دې سوري علاج درته نن زه ښیم، که په ماشوم سوری دی او که په لوی سوری دی، ډېر اسان علاج درته ښیمه چې یا 60 پیرې یا الله 66 شپږ شپېته پیرې یا الله په کاغذ باندې ولیکئ او دا کاغذ په اوبو کې خشک او هغه اوبه په دغه اسیب زده په دغه سوري والا باندې یا په دې جناتو والا باندې وسکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت پتی دا ټوله بیماری ختمه کی، دی به روغ جوړ او کامل سالم پاتې شي. یو سړی وایي چې زه دعاګانې کوم خو دعا زما قبلیږي نه. نه نه، په دعا کې دا یو شرط یاد ساتئ چې الله رب العزت دعا د هر چا قبلی، یا په هغه ټایم قبول شي یا د دې دعا په وجه د دنه یو شر د باندې یو شر راتلو الله رب العزت هغه شر د دنه ختم کو دفع کو، یا دا دعا د مرګ نه پس قیامت ورځې ته پاتې شي. لیکن دعا خامخا قبلیږي، یا دا دعا په هغه وخت قبول نه شي څه وخت پس قبول شي. لیکن بیا هم یو سړی وایي چې زما دعا دی په دغه صحت قبول شي، زه کله هم دعا وغواړم الله رب العزت په هغه ټک باندې قبول کړي. نو د هغې دپاره یو بهترین عمل د یا الله درته ښیم. کله هم د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر مانځه نه پس یا الله یا رحمانو یا الله یا رحمانو د مازدیګر مانځه نه والا د ماښام مانځه پورې د قبلې طرف ته به مو مخ وي او دا به وایې ان شاء الله د دینه پس دعا وغواړي الله رب العزت په هغه ټک باندې قبلي. یا الله یا رحمانو د جمعې په ورځ د مازدیګر مانځه نه د ماښام مانځه پورې. که یو سړی وایي چې زه د دنیا نه ځم الله رب العزت زما ایمان زما نه وانخلي، د هغې دپاره بهترین عمل څه دی چې کله د مرګ نه مخکې انسان د ایمان په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. دا یو ډېر لوی نعمت دی. د انسان مقصد دا دی، الله رب العزت فرمایي چې تاسو کله مرئ نو تاسو ایمان والا مسلمانان مړه شئ. دا ایمان د الله لوی نعمت دی. هر ټیم د الله نه دا سوال پکار دی، دا دعا پکار ده چې یا الله د مرګ په ټیم کې زما په زړه کې ایمان برقرار وساتي. د دې لپاره بهترین عمل څه دی؟ هو الله الرحیم. هو الله الرحیم په هر فرض مانځه پسې وپیرې وایي هو الله الرحیم، په هر فرض مانځه پسې وپیرې. الله رب العزت په د انسان د مرګ په ټیم کې د دنه ایمان نه اوچتوي، په دنیا کې به د شیطان د شر نه دی محفوظ وي. دا داسې اعمال دي چې زمونږ د زندګۍ د تیرولو دپاره مونږ ته اساني په دې سره میلاویږي او دې سره د انسان زړه ته نور میلاویږي. د انسان زندګۍ څومره مشکلات دي الله رب العزت په دې باندې ختموي. مونږ او تاسو له پکار دي دا اوراد دا بهترین ذکرونه د خپل زندګۍ معمول وګڼو او په هر حالت کې یا الله ډیر مختصر لفظ، الله ډیر مختصر لفظ دی، ټایم په ډیر کم لګي لیکن فضایل د دې بے انتها دي. الله رب العزت په دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.